الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشيب ابن آدم وتشب معه خصلتان الحرص وطول الأمل بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد عظیم عبادت صلوات ده صلوات کی بخل کنجوسی سے کلمہ کوئی ده اہل بیتو وباندې حق ده بهش زمانات ورکی ده در رحمت و نزول ده ورکی کلا کا واسه صلوات واستوي اللهم صل على محمد و آل محمد. ابتدای مجلس کې یو څو مسالې ته خدمت کې عرض کوم. محتضر حواله سره کوم کس جنګندان کیږي، کوم کسان څنګه سره موجود وي یا وایي څه وظیفې فریضې شته دي، ذمہ دارۍ شته دي. کسا یو کس کچېرې څه مړ کېږي، پلار ده دی، تره ده دی، نیکه ده دی، انیوان چوک ویلې نه دی، په کار دی چې ته دغه کس څه جنګندانې کېږي هغه حوالې څخه خپلې ذمہ دارۍ ادا کړي. اولینه ذمہ دارۍ دا دی چې کوم کس جنګندان کېږي هغه قبلې طرف ته سیخ کا، خپې داسې طریقې سره کا چې د خپې تلي قبلې طرف ته شي، څیملوي او تلي قبلې طرف ته کې ویلی چې کوم کس قبلې طرف ته سیخ شي هغه روح بیا اسانۍ سره وځي، هغه ته بیا سهولات میلویږي، روح وتلی کې سیلوي وتلی کې. دویم فریضه دا دی چې کوم کس جنګندان کېږي په کار دی هغه ته تلقین وکړي. تلقین ډېر ضروري دی. انسان مړ کېږي په کار دی تلقین نه بغیر نشي مړ ویلی چې جنګندان ټایم کې انسان تحیر کې وي، حیرانتی کی وی، پریشان وی، هر څه ورڅخه غلط شوي وي. ټایم کې په کار دی چې کوم کس ورسره ناست وي هغه مؤمن ته د شهادتینو تلقین، امامانو نامې، ټول هغه شیونه چې هغه تلقین کې ویلی شي په کار دی ورته وایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. که هغه ویلی شي ورته وایي څه وایه، که نه شي ویلی ته ورباندې شهادتین وایي، امامانو نامې په وایي، د کابرو د قیاماتو حساب کتاب دین په باره کې په کار دی ورته وایي چې دین مې اسلام دی، قرآن مې کتاب دی، د ټولې خبرې چې تلقین کې کېږي نورو ژبو کې عربۍ کې د نوي زده پښتو کې ورته وایه. دریم شاید دا دی چې په کار دی یو کس چې جنګندان کېږي هغه باندې ته دعای فرج لا اله الا الله الحلیم الکریم کومه دعا قنوت کې الوستی شي هغه په کار دی په ولویلي مولای کائنات به علی علیه السلام به د دعا کوم کس د جنګندان کې دی الوستله بیا ورباندې ویلي چې دې ذریعې سره یو کس جنګندان اسانۍ سره کېږي. یو بل عمل څه په کار دی ته محتضر باندې وکړي هغه دا دی چې کوم کس دنیا نه ځي مړ کېږي په کار دی هغه ته تلقین د رحمت وکړي، یعنی ته خود هغه ته وایي چې خدای رحمت ډېر وسیع دی، خدای ډېر غفور و رحیم دی، امید ویر کړي، یعنی مایوسۍ نه وباسي. ویلي دې ټایم کې شیطان انسان مایوسۍ طرف ته بیایي، خامخا ګمراه کولې طرف ته بیایي، نا امیده کوي خدای رحمت نه. ته هغه ته د خدای رحمتونو وسعت ذکر وکړه چې خدای ډېر رحمت للعالمین دی، خدای بخشش دروازې همیشه د پر هر چا د پر کولو دي، اهل بیت ډېر مهربان دي، اهل بیت سمادت کوي، هغه د بدرګه کېږي. دا شی تلقین ضروري دی یو کس مړ کېږي. هغه نه علاوه په کار دا دی چې کوم کس جنګندان کېږي هغه څه کوم کسان ناست وي قرآن په ولولي. قرآن الوستل ډېره ضروري دی، خصوصا آیت الکرسی، 4 قل، بالخصوص سورہ یاسین، سورہ صافات،
ایده ولوستل په باره کې حدیثونه راغلي دي چې کوم کس مړ کېږي جنکندانې کېږي د قرآن الوستله ده و سوره الوستله هغه محتضر باندې ضروري دی چې حالت احتضار کې وي. سوره یاسین باعث جوړیږي چې کس مړ کېږي هغه باندې رحمتونو نزول وشي. سوره صافات باعث جوړیږي چې هغه نه وسوسې د شیطان وریا وګرځېږي. لذا دغو اعمالو طرف ته توجه کول ضروري دی. دا مو تاسو باندې یو کس خدا نه خواسته مړ کېږي هغه مو تاسو باندې حق جوړیږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد کسا انسان مرگ سره رابطه و تعلق چی شده څنګه ده یاد وساتوی مرگ سپینگیر جوان نپیژندی، مرگ صحتمند و بیمار نپیژندی. مرگ هر چو سه برابر تعلق پیدا کوي رشته او سره جوړوي. ایمو ذهن کې دا راځي چې انسان بیمار شي بیا به مړ شي، ایمو ذهن کې دا راځي چې انسان سپینګیری شي بیا به مړ شي. نه، دا سوچ غلط ده. مرگ هر ټیم هر کله تاسو تعلق جوړوي شي، رابطه آنن فآنن ده، دفعتن موتی اچانک مرگ کنیکشن رابطه انسان سره جوړیږي. دی وجه دا ده کسا مرگ اسرائیل تدریجاً انسان ته نه راځي چې اول تو خبر کی اطلاع دیر کی مثلا د مرگ اثرات څرګند شي چې ته بس مړ کېږي بیا انسان تیاری وته وکي مثلا 2 کاله بعد مړ کېږي 3 کاله بعد مړ کېږي. نه، داسې حالات هیڅ چاته نه جوړیږي. دا یاد وساتئ. دا شی نه دی لکه ماده چې کومه دی که نه دنیوي کارونه هغه تدریجاً دي. لکه مثلا باران وریږي مو تاسو ته باران پته لګېږي، اسمان ورشي، اسمان په غورا شي، ورسته باران وریږي انسان د تیاری ورته وکړي. شپه ورځ راځي مو تاسو ته پته لګېږي، سبا څنګه کېږي مو ته پته لګېږي، مخکې نه تیاری ورته کو ورو ورو سبا کېږي، ورځې ته د مو تیاری وکړو، شپې ته د مو ورو ورو تیاری وکړي، شپه د روانه وي. اما یاد وساته اسرائیل انسان سره تعلق دا شی نه جوړیږي. آنن فآنن دفعتن اچانک تعلق جوړیږي. رڅي اچانک د سیلی وي د نخلی کنن سبا د اچانک مرګونه ډیر زیاته شوي دي. هارت اٹیک شو، اٹیکونه شول، مرګ شو، انسان زنده بیگا زنده بیگا سر و حال تر و تازه نن دغه چی شي مړ شي. روایت کې د ټکی رغله د بغتتن ټکی اچانک مرګ. آیت الله العظما عرقی بزرگوار عظیم مجتهد تیر شوی دی. هغه به اخیری ټیم کې د مولا علی علیه السلام یو ربعی دی مولا مرګ په بری کې ویلی دی مرګ اچانک راتللی ذکر دی ورکی. هغه به اکثر الوستله او بیا به سترګو نه کار ته اوښ کې روانې او جوړېدو به وته سپینې ګیرې باندې وي کار ته اوښ کې روانې وي دغه ربعی ته به جوړېدو. یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل الموت یأتی بغتتن الموت صندوق الامل. معنی دا دی چې هغه انسان چې غافلی او وغدو امیدونو غفلت کې چولې دوکې کې چولې انسان امیدونه دي نه پره کېږي کله یو خواهش بل خواهش. الموت یاتی بغتتن مرگ در باندې اچانک روان دی. الموت صندوق العمل مرگ یا القبر صندوق العمل قبر مرگ د اعمال صندوق نما دی. کچېرې اعمال د صحیح وي اعمال د سولانی وي نو بیا خوشحالیږه وته. امام دا ربعی بکسر عرقی بزرگوار الوستله بیا وته جوړېږي. دی واجه ته خیم کسه یاد وساته مده دولت مرګ هر چا سره تعلق لري. ژڼې وي، سپینګیری وي، بیمار وي، صحتمند وي. تاسو نن قبرستانو ته لاړ شئ اکثر قبرونه به جوانانو درته ملو شي. اکثر جوانان دي چې مړه شوي دي قبرستانو کې مدفون دي سپینګیرو په نسبت. اکثر صحتمند دي چې قبرو کې نن بندیوان دي په نسبت د بیمارانو چې مړه شوي وي. او دی بنیادی وجه دا د یاد وساته مرگ جوان نه پیژندي، مرگ بیمار نه پیژندي، صحتمند نه پیژندي. بیمار وي که صحتمند وي دوسه تعلق برابر وي. لذا جوان د پاره ایو صحتمند د پاره ضمانت نه دی ورکړی شوی چې ته به نه مړ کېږي. دا یاد وساته. آیت الله شیرازي بزرګوار په بری کې راغلي دي چې ځوانۍ کې بچو ته ویله
معذرت غواړم سپینګیري عمر کې 14 هغه که څوک درته وایي یو صادق کس درته وایي چې ته مړ کېږې یو هفتهباد مرګ روان دی څه کوې هغه الفاظ دا وایي چې ما ته که څوک وایي چې یو هفتهباد مړ کېږي هیڅ یا نه کوم چې چیم اول نه کول مغام روټین دی مقصد دا چې یو انسان جوانۍ نه څه دا شی وي ابتدا نه دا شی وي عامل وي هغه سولانی عمل کړی وي هغه بیا ګبرېږي نه مرګ ته څه کله مړ کېږم کله مرګ ورباندې راشي هغه ورته همیشه دپاره تیار و آماده وي یعنی انسان روټین پکار دی دا شی وي چې ځوانۍ نه پکار دی مرګ ته تیار وي یوه نکته دا دی یاد اوسه تو انسان مرګ حوالې سره پکار دی همیشه دپاره مرګ حوالې سره بیدار و آماده وي او جوانۍ اوس سپینګیرې نه پېژندي صحتمند و بیمار نه پېژندي یاد وساته څومره چې انسان اول نه ځوانۍ کې ځان باندې کار کوای شي وروسته چې انسان عمر تیر شي بیا نشي کوای ځان باندې کار کله صفتونه دکې پخه شوه خصلتونه خویونه دکې پخه شول عادتونه دکې پخه شول بیا نشي وباسئ تاسو نوټ کوئ چونکې که بد خصلتونه پخه شوي دي اخري پورې بیا بد دي چونکې که ښه صفتونه پخه شول بیا مغه صفتونه خویونه دي العادة طبع انسان عربی کې محاوره ده چې عادت انسان فطرت جوړیږي کله بد عادتونه د فطرت جوړ شو اخري عمر پورې بیا مغه عادتو سره مخ چولېږي لذا انسان ته ځوانۍ کې پکار دی چې بهترین کار ځان باندې وکړي ښه کار ځان باندې وکړي ښه خصلتونه ښه خویونه وکړي پخه شي تا دا څه انسان ته بیا مرګ نه ډار و خوف نه وي نهج البلاغه کې تاسو وکسوئ مولای کائنات به خپل زوی امام حسن مجتبی ته ځوانۍ کې دا جمله ویله اکثرو من ذکر الموت زویا حسنه مرګ ذکر ډیر کوه مرګ یاد ډیره کوه ځوانۍ کې تو دا څه مرګ سره اشنا وي بلد وي او ځوانۍ کې مرګ ښه دی چې انسان یې دی دا د انسان تربیت کوي انسان بیدرایي انسان خو صفاتو طرف ته بلګي نه چې انسان زوړ شي نه بعد بیا مرګ طرف ته سوچ کوي فکر یې ځي دا واقعیت تاریخ کې لیکلی دی چې هارون رشید یوه ورځ یې خپلو کسانو نه پوښتنه وکړله چې تاسو ته داسې کس معلوم دی چې هغه پیغمبر لیدلی وي پیغمبر زیارت یې کړی وي خلک راوګرځېدل یو ډېر سپین ږیری کس سلو ته عمر رسېدلی و هغه یې پیدا کړو په دوو یې نیولی و رایې وستلو هارون رشید ته یې ودرولو هارون رشید نه پوښتنه وکړه چې دا راته وایه پیغمبر د لیدلی دی که نه پیغمبر سره چې ته ملاقات شوی و که نه ورته یې څه مو پیغمبر لیدلی و پیغمبر سره ملاقات عالی شوی و چې کله 7 کال وم پلار یې واورځي پیغمبر ته بتلی وم رسول الله زیارت مې کړی و پوښتنه ورنه کړي دا راته وایه چې رسول الله نه چې ته یوه نیمه خبره حدیث یو کلام یو گفتگو د پیغمبر یاد دی درته سوچ یې وکړو ته یې ځه یو حدیث اوس راته یاد دی پیغمبر به دا حدیث ویله یشیب ابن آدم و تشب معه خصلتان الحرص و طول العمل پیغمبر به دا حدیث اکثر ویله چې بنی آدم بشر انسان زړیږي عمر یې تیریږي خو دوه خصلتونه انسان کې ځوانیږي بیداریږي ورکې عمر د انسان تیر شي خو دوه صفتونه دو کې تازه شي یو حرص و لالچ د دنیا و طول العمل یو اوږده امیدونه دا انسان هیڅ کله نه پوره کېږي انسان اتیا ولسو کلو ته ورسېږي بیا یا امیدو باندې زندګۍ کوي بیا یا دوره کارونه مخته ځان ته ایښي وي چې دا مه نه دی کړی دا مه نه دی کړی دا مه نه دنیا نه مړیږي نه سیر نه کېږي انسان او د دنیا لالچ انسان نه ختمیږي کله دا حدیث ورته وویله هارون رشید انعام کې یوه تیلی اشرفی والا ویر کړله چې دې ته اشرفی ویر کوي دي ډېر ښکلی حدیث مو ته وویلی پیغمبر والا چې کله په 2 کسانو یې ونیولې دروازې نه ووتلو لږ ساعت تېر شو بیا واپس راغلو ودرېدو هارون رشید ته ورته یې څنګه واپس راغی هارون ته دي هارون دا راته وایه د کومه تیلی اشرفی والا دره کړي دی دا صرف نن ورځې دپاره دی که هرې میاشتې به د دې سیره څوم هرې میاشتې تنخوا دی بیا به دنه خلم کله دا جمله ورته وکړله چې هارون رشید ورته یې چې صدق رسول الله واقعا زه پیغمبر صحیح ویلي و صادق و پیغمبر ما دا سوچ کولو چې خونې پورې به زنده نشي لاړ مړ به شي ته دوره مدیر کړي دي چې داسې تور زندګۍ تېرېږي ته بیا راغلې هرې میاشتې خبرې کوي ټول کال خبرې کوي چې دا اشرفی اوسې به بار به راځم یعنی دا حرص دی او لالچ دی انسان امیدونه دی انسان چې ستی دنیا کې
انسان پکار دی همیشه د پاره رټ امدا تیار وي پکار دی انسان غاړه صفاوي گریوانی صفاوي سولانی عمل کړي وي یاد وساته به انسان مرګ نه خوف نه وي ډار نه وي انسان مرګ به کله روش انسان باندې انسان ته خوشحال وي تاسو قرآن کې اکثر ټول زیات ذکر توحید نه بعد مرګ شوی دی قرآن دسه صفحه ماشه ځکه کې مرګ د معاد اخرت ذکر نه وي شوی 1/5 حصہ قرآن مرگ و معاد باندې مشتمل دی اهمیت خی دا د مرگ او مسالې اهمیت دی چې دور زیات آیتونه 1000 نه پورته آیتونه مرگ باندې راغلي دي حدیثو ته کلوټ شوی بهار الانوار 6-7-8 نمبر جلد مکمل مرگ و معاد حواله حدیثونه راغلي دین اندازه لګوي چې مرگ څومره مهم دی اهل بیت او کلام کې څومره زیاتی اهمیت ور کړی شوی دی په کار د انسان مرگ همیشه د پر مد نظر وي چې مختزون ته مرگ یې خوي کابر یې خوي کابر اول شپه یې خوي جنکندان یې خوي دغه دنیا نه تلل یې خوي دای مد نظر وي یاد وسته نه ګناه نه کیږي هغه نه ظلم نه کیږي هغه نه کبر نه کیږي هغه جزیاتای نه کوي هغه مردم ازار نه وي هغه درویغ نه وي هغه غیبت نه کوي هغه گناه هغه نه کیږي نه ویلې څنګه ته همیشه د پر مرګ مخته یې خوي عزاداران سید الشهدا ما او تاسو د پر نمونه اهل بیت دي اهل بیت او سیرت سترګې وګړوي مرګ نه ډار او خوف نه ویلې مرګ حواله سره همیشه د پر تیارو امداو پیغمبر مرگ ټیم چې کله راتللو پیغمبر خوف زده نه و ورمنه زهرا سلام الله علیها څخه د بیبي شهادت شپې ورځې دي مرگ ټیم شهادت ټیم راغو بیبي غبرایا نه و پریشان نه و مرگ ته تیار و امام حسن مجتبی مولا سید الشهدا تاسو د مولا سیرت لګي سترګې وګړوي چې کربلا کې مولا شهادت ټیم څور نږدې کیږي اندور ابو مولا حشاش و بشاش کېدلو